موږ له خدای دومره روزي راکړه اکثر دې ډاکټر خپلو موریانو صاحبانو ته ویم چې ډاکټر له لاړ شي نو مهرباني وکړئ ډاکټر هم ستړی کړه ډاکټر سره هغه شي وي هغه سټسکوپ په دې دی په دې دی په ګرځئ ټول ایکسرې الټراساؤنډ یاره مولوي صاحب تا کې خو څه بیماري نشته دویم ډاکټر دې غریب ستړی کړه سر نه نوکه پورې په دې مرض پسې غریب وګرځې ډېر ستړی شو ایکسرې الټراساؤنډ لیبارټرۍ سم په پښتو کې ورته ووایه چې ډاکټر صاحب شی مې ډېر خوړلی دا مولیان درته نه وایي ډېره ته په پښتو کې وایي دې نه خبرې پټوي زه نه پټوم زمونږ دا علما چې ناجوړه دي د خېټې د لاسه ناجوړه دي مونږ ناجوړه یو خېټې د لاسه یو مولا به ماته وښیي چې د لوګي دا سمړه ده صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین معزز علماء کرام و دلی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو د دغنن اجتماع تعلق د قرآن شریف د ختمونو سره دی او دغه مدرسه حمیدیه مفتاح العلوم نګر شمیر بچی فارغ شو ستاسو مخکې د هغې دستاربندي وشوه د الله پاک کرم او فضل دی دې مدرسې له الله ډېر خیر ورکړی دی او دا د اخلاص سره تعلق لري محترم ورور جناب حضرت مولانا قاری حمید خان صاحب او د هغه د ملګرو مدرسینو له اخلاص محسوسومه چې زما ګڼ شمېره لکان الله پاک حافظان کړل او د مدرسې نه فارغ شو اخلاص اوچت شی دی نو کله هم چې په یو انسان کې اخلاص وي اخلاص څه ته وایي اخلاص دې ته وایي چې یو عمل کوي د نیکۍ او دا خالص د الله لپاره کوي هغې کې د هغه بل سوچ نه ما نه اکثر بعضې ملګري تپوس کوي موږ مدرسه جوړو مشوره راکړه جوړه کړو که نه زه ورته وایم که اخلاص در کې جوړوه که مقصد دې دی چې د دین خدمت وکړم که مقصد دې دی چې د رسول الله مبارک راوړل شوي دین امت ته ورسي که مقصد دې دی چې پیغمبر علیه السلام قرآن راوړی دی خلقو ته ورسو او د پیغمبر مبارک احادیث خلقو ته ورسو او د پیغمبر سنت خلقو ته ورسي او خلق په عمل وکړي نو دا ته د پیغمبر جانشین یې ته د پیغمبر وارث یې تا د پیغمبر مشن په لاس کې نیولې دی جوړوه مدرسه الله به دې مدد کوي انشاءالله مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه لا ماشوم او د خوب لیدلو دا رپورټ یې کوچنی و وی خوب مې ولیدې د بیت الله د پاسه ولاړې او زما د دې لاسونو نه د اوبو چینې روانې دي د هغې نه نهرونه جوړېږي او د دنیا ګوټ ته روانې دي خورېږي د ده ماما او مولوي عبدالسمیع صاحب دا ډېر مخکې تېر شوی دی هغه ته وی چې ماماجي دغسې خوب مې ولیده وی بچی مبارک شه الله به د دغه بیت الله والا دین چینې تا نه وباسي او د دنیا ګوټ ګوټ ته به ځي او د دنیا خلک به د پیغمبر په احادیثو په سنتو سیرت کېږي د یو انار د بوټي لاندې دوه کسان کېنو د یو نوم ملا محمود د بل بچی نوم محمود حسن سبق شروع کې دوه کسان دي نه برنډه شته نه بلډینګ شته نه هاسټل دارالاقامه شته نه لنګر شته نه محتمم شته او نه ناظم شته بس دوه کسان یې کېنول یو استاد دی د هغه ملا محمود نوم دی یو شاګرد محمود حسن راکوټه بچی دی او هغوی سبق شروع کړ او هغې دوو کسانو نه خدای پاک دنیا ته څومره خیر خور کړ هغه محمود حسن نه الله شیخ الهند مولانا محمود رسن جوړ کړ مولانا محمود حسن چې د دنیا لوی لوی غرونه د هغه شاګردان دي او دین د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېد او بیا د مارونو دا خو د دیوبند بنیاد کې ایښودی شو اخلاص و پکې او بیا د دور حدیث بنیاد سین کې ایښودی شو
د دور حدیث بنیاد د بلې سیز نه کېښودی شو. د ده استاد شاه عبدالغني مجددي رحمت الله علیه د مولانا قاسم نانوتوي هغه د شاه محمد اسحاق صاحب شاګردو. شاه محمد اسحاق صاحب د شاه عبدالعزیز شاګردو. شاه عبدالعزیز د شاه ولی الله شاګردو. نو هغه شاه عبدالغني وفات شو. چې وفات شو طالبانو سبقونه نیمګړی پاتې شو. واپس را روان دي د دارالعلوم دیوبند جومات ته راغلل چته والی مسجد. غرمه ده او طالبان ګرمي شوې ده. بسترې جومات کې وغورځولې چې لږ دمه به شو او یخ به شو نو بیا به خپل سفر شروع کړو. چې بسترې یې وغورځولې سي او جومات کې پرېوتل لګیا دي اوبه ځان له روباسي ځان یخی. دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دی موجود دی. او د خامتا جامع چولی دی او پټکیم د خامتا خړ دی. هغې پې ګمانو کې چې دا څوک څوکیدار بابا دی. حالانکه د علم غر و غر مولانا قاسم صاحب په خپله ورغې طالبانو ته ویې راشئ ده درته ډوټۍ ډکې کړم. اوبه ورته راوباسي او کوزې ورته ډکوي. اوبه راوباسي او کوزې ورته ډکوي. د طالب ډېر لوی قیمت دی زمانو. مولانا قاسم نانوتوي څومره لوی شخصیت، رئیس المتکلمین، لوی محدث، خو جامع خلی پړي طالبان یې پیژني نه. الګیا دې اوبه راوباسي کوزې ډکوي. او زمونږ طالبان خوب عجیبه دي. طالبانو به آواز ورکړه بابا ذرا جلدی نکالو. یہ بابا دے کر بڑے میاں ذرا جلدی پانی بھر دو. بابا ذرا اوباسا اگر بچے اوباس اندرتا. ماشاءاللہ دا طالب مرتبے نتا سنائے خبر. رسول اللہ مبارک فرمائی کہ طالب تا وزر فرشتے پزمک وزر خوائے. لکه یو ځای ته چې بادشاه راځي او دا خلک ریډ کارپټ وتا اچوي دغه رنګې طالب چې په لاره ځي فرشتې ودرې خورئ. صاحب د مرقات ملا لقاري او واقعه لیکلې ده د دې حدیث سره چې یو عالمو په خپلو شلو شاګردانو دې تپوس وکړه وایي صاحب دا ستا د خپلو شلوالې دا ماشوموالې نه دي که دا څه اکسیډنټ دی کړی دی غږ یې نه کو. چې شاګردانو بار بار تپوس وکړه هغه وایي او وایي دا حدیث چې کله زما مخې له راغی چې طالبانو ته فرشتې وزرې غواړي نو ما خندا وکړه مې اوس به موږ د فرشتو وزرې ماتې کړو. حقه مې د خپې شلې شوي دي اوسه پورې شلې پرتې دي. نو زمونږ طالبان او عالمان خو د دې حدیث یو درې توجیحات کوي. خو اسانه دا ده چې بېشکه فرشتې وزرې غواړئ چې طالب العلم د پاسه ورباندې تېر شي. د طالب د دین او د طالب د حدیثو د الله په ډېره لویه مرتبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته اعلان کړی دی چې د اطرافو نه به خلک راځي تاسو له دین به زده کوي او سفر به کوي. اے صحابو چې څومره د بار نه خلک راشي د دین طلب لا نو تاسو هغې ته مرحبا ووایئ او فاستوصوا بهم خیرا خیر ورته ورسوئ دین ورته ورسوئ مرحبا ورته ووایئ. لویه مرتبه ده د خدای په نزد د طالب زما ورو خپل بچی طالبان جوړ کے بچی عالمان جوړ کے بچوں نے حافظان جوړ کے قسم په خدای چې ذخیره به جوړه کې که قبر تلاړې او قبر کې پریوتې بچ الله بدنه تپوس کوي او صرف تپوس یې وکړه چې ځان نه وروسته دې څه پرېښي دي ته به څه وایې مځمکه پرېښې ده. ځان نه وروسته دې څه پرېښي دي نو ته به ما غر پرېښې دی څه دې پرېښي دي ما کټ پرېښې دی ما کارخانه پرېښې ده. الله به وایي اوس دل مخکې دې سره لېږلي اینا ما قدمتا روڑا کنا مخی دی سر لگلی دی مخی با دی سمنی او چه بچه دنا حافظ او قاری او عالم پاتی وی او اللہ تپوسو کی سری پریخی دی او تا اسم ہونوے اللہ تار سے معلوم دیتا وی اللہ کی رات کم یو بچی میں نے حفظ کردی دا قرآن تلاوتے کا مدرسہ کے استاد ہو قاری دی مدرسہ کے خلقو تا قرآن خی عالم دی خلقو تا دین خی باس دا دین لوی صدقہ جاری سال پار بلنشتا بچی عالمان کے بچو حفظ ہوکے کوئی مصیبت ہے ادا دے کہ زمون دا خلق اندر کی وہ سوچتے دا پیسے وہ کو لگیا بھی پیسہ گٹو کانا موال جی پیسہ دے رہا ہو گٹو بانگلے جوڑی کو کارخانے جوڑی کو زمکے والو موٹری دا یو دا لستو دو کا علم پیو کا مولات جوڑ کا محافظ اور قارر پیسے بدا کم دے رہے کدی غریبانا نو خدا خوراک نہ دے دی بس اخوی حافظ میں جوڑ کا سب اخوی
مدرسه کې سړي دې بس خوري لوګي به مړ شي که مولا شو تنخواه کم ده د لوګي به مړ شي واقعي تنخواګانې نشته ما یو ځل تقریر کوم زمونږ د مدرسو 4 او 5000 تنخواه 6000 5 4 دا غریبانان حافظان قاریان د 20 او 20000 تنخواه چې غټ شیخ الحدیث 10000 او 2000 تنخواه یعنی عام پروټین کې 5000 تاسو نه خبر کدل تړي نه شي ویلې خدا 4 او 5000 تنخواهګان تاسو دا څه تاسو ته ایمان مونږ باندې خدای دی وایي کوئی شي په خبره تنخواه کوته چې لګا زیات کوي دا بل ځان لا نوکری کاوه کم نه مونږ واقعي دا خوراک کم نه نه منډېش ته نه بل ځایتا نو 4 5 یو بابا ما ته وی دا د میاشتې مې نه دا دروازه دا د ګینټه تنخواه خو دا میاشتې وی پدې گزاره کیږي پدې ضرور 15000 د میاشتې گزاره کیږي مې بابا جی پدې کې زموږ قاریان حافظان مولیان حجون عمرو لدی سبحان الله ډوړم خو به سیاره پدې کې ملاويږي جامم به سیاره ملاويږي او پدې کې مو قرضدار ابن یو خدای په فضل الحمدلله او کله چې د زوی وادي د لون وادي یا د لکور جوړي بنگلې بیا خبره چې قرضدار بشي خدای کې به قرضدار نه یو او جنو عمرین پکې کو ویلا سینګا لکه کاجی په سینګا نه پیګا نه خیر سینګا مې نه پويګم په سینګا کنه نو وی زه خو مونږ بچي خوش پیتاو یا اتیا در تنخالي میاشت نه رسو میاش بس قرضدار یو او ته په دې کې حجور عمرې کې و خوراکم کو مې قسم په خدای خوخي خورو چرګان خورو یا خدای دا سینګا مې بابا جی په سینګا نه پويګم کنه څنګه ستاسو وي بس خدای راکې واقعي ډوړې موږ خدای خراب زموږ قسم په خدای موږ خدای خراب ډوړې موږ خدای خرې زکر راکې د خپل علماء ته او طالبانو دې د خدای شکر ادا کړي شکر ادا کړي زموږ په خدای قسم چې ډوړې موږ وخوړه خطا څو خوړه تشتور باټینګل کړه مخې خدای مردار او خويند کچاله کچالو ته په ګوته کې د بل خولې ته ټوپ دا مو خپل او لاون دا تاسو خپل چرګان مونږه وای ګډان مونږه خپل چيلي مونږه خپل څو خوراکونه د نمون ټول خلاص کړه مونږه او تاسو څو خورځي خدای بندګانو او مولیان د لوګي مړ شو مونږ د لوګي نه د مړی نه مړ شو دا حقیقت دی ما ته یو ځل ډاکټر وی دا دارو په ناره خوري مې ناره څه ته وی دا ناره نه پیژنې مې نه نو یې اخر کې بنده وږي کنه مې کاکا زه وږي نه ما نو یې سار وختي په ناره مې زه سار وختي چې پاسم بیا اگر مې کو نو تاسو کې کېږي نه زه سار وختي ناشته کوم کور کې بار روز 10 بجې بیا ډوډۍ تیار چې پروګرام تلار شو یو 10 بجې هغه ډوډۍ وخوري وخوري یو بجې بل پروګرام یې ډوډۍ وخوري ته مفاکه ما دیګر بل پروګرام یې ډوډۍ وخوري ته ما خام بل پروګرام یې ډوډۍ وخوري راوړو وخوري نو ډوډۍ خوراک چې کور ته ورسو دي خلک راځي دا فروټونه میوه راکړي هغه تکینو هغه ولې د خدای شکر خو ادا کې ما هغه نو مې باندې نار مارا کاکا ډاکټر صاحب نشتا تاسو به نار ګرځي مونږ ماړیو مونږ له خدای دومره روزي راکړه اکثر دې ډاکټر خپل مریانو صاحبانو ته ویم چې ډاکټر لاړ شي نو مهرباني وکړه ډاکټر مستړی کړه ډاکټر سره غشي وي غسټسکوپ پدې دې په ګرځي ټول ایکسرے الټراساوند یاره مولوی صاحب تاکي څه بیماری نشته دم ډاکټر دې غریب ستړی کا سر نه نو کا پورې په دې مرز پسې غریب وګرځي پرې ستړی شو اکثر الټراساوند لیبارټری سم په پښتو کې ورته وایي چې ډاکټر صاحب شی مې ډېر پړل دا مولیان د تنوي زیره د پښتو کې وي دې نه خبرې پټای نه پټو زموږ علماء چې نه جوړ دي د سړي د لاس نه جوړ دي موږ نه جوړ یو څه ده یو مولا به ماته خو چې د لوګي د سمړ دي نه یو مولا د لوګي د لاس نه دي مولا سره بدل خوراک کوي و چې دروازه شپږ نه خوري ګډانو چې دي خوري ما یو ځای کې بیانو په خوا ډیر مودو شو
حالته کې هغه علاقه کې د چرګانو دکانونو چې کومه کوڅه جمعه ته تللی وه ښاري علاقه وه هلته مې دا خبره کوله مې تاسو چې لوږې به مړه بیا اوس چې راتلم که نه او د چرګانو ما ته کتلي مې یو بل ته ویل چې هغه دې بیا راغی ځکه چې مونږ راشو نو په دې چاړه کېښودې شي نو مونږ هم وخورو خلک هم وخوري ډوډۍ د چا لاس کې جواب راکړې داسې نه شوق سره شوق سره روزي چا سره عزت چا سره غم چا سره هر چا سره وجي چا سره ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی د عرش خزانه ما سره دي خو په اندازه ورکو سپیلا ورکای خنزیر له ورکای هغه انسان چې د خدای دشمن دی او مشرک دی شرک کوي خدای له کاندل کوي خدای له لور ګڼي خدای له بچی ګڼي خدای له شریک ګڼي د خدای په صفاتو کې شریک پیدا کوي د خدای کارونو کې شریک پیدا کوي نو چې خپل دشمن له ورکای نو چې د الله قرآن ته ناست طالب د غلب ورکای کوي نه ورکای دا ساده خبره سمپل هغه له په اسباب ورکای نو بابا جی وایي چې دا خو 50 سره تنخواه ده 1 لک تنخواه ده په دې به موړ ګرځي مال به بغیر د اسباب ورکای زما طالب له به سبب ورکای ومن يتوکل علی الله فهو حسبه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما من دابة في الارض الا على الله رزقها نروزی نه چا لاس کې ده الله یو سره الله دې لپاره دا خبر نه کوم چې په بچو حفظ وکړي علم وکړي چې ډوډۍ وخوري او ډوډۍ ورته ډېره ملو شي نه د دنیا په نیت به علم نه کوي د دنیا په نیت به حفظ نه کوي خدا مې صرف تاسو په دې پوه کړئ چې دا مو آئے کدي مولا شي او دې حافظ شي او دې او دې قاری شي ډوډۍ به کم دی نه ډوډۍ به خدای ورکړي ګرانټي سره د ته ډوډۍ به خدای ورکړي خنوړې به خدای ورکړي خجامه به خدای ورکړي قسم به خدای ماته ګوري کنه جرابو ته ګوره کمیس ته ګوره واسکټ ته ګوره چوغې ته ګوره سا خدای گواه دې کمې په روپې ته ورکړي نه مې دا ورکړي یو وی بل راځي چوکو دلته کې مولانا صاحب راته واچول په چوغه درته مې دا یو پکې کم واغه مې څه واسه او خدای درکې دا روزی عزت د چا لاس کې روایه الله بچو علم کې کډوړې وخت څه عزت به خدای ورکړي نو بابا جی ما ته دا څنګه به پسینه نه پیګا نو دا څه لگا خپلار نو جیب ته ګوتې کړو 500 نوټه راوځي تاسو ورته خو کاته نو بیا راوړم مال راکې مولوی سے زماره طرف نه هدیه د جیب کې واچه ډېر ښه نو چې راکړه دا راوځي به بابا جی دې خو راغلا نه تا وخت څه وای چې څنګه مې دا څنګه تاله کې خدای واچول او تا د جیب نه راوځل ما جیب راځي څنګه دې ته وکړه دا څنګه ودمون یو خاص څنګه نه دی زمون عام څنګه دی څنګه خو پیژنه کړه ورته وته څه وای او سرنګا یا څنګه او یا څنګه موږ ورته وایو او د جبه کې معمولی څه کړ پر کله کله راځي دا مارونو روزي د خدای تعالی ډوړې د خدای په لاس کې ده نو په بچو علم کې بچي طالبان کې بچو نه مرغلې جوړه کې چې خدای لدی غاړه دې روغه ده او رسول الله مبارک فرمایي چې صدقه جاریه درې سيزونه دي چې د مړي ته راغې پیدا روانه ده یو پکې ودی صالح دی نه کې انسان نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه لګیا دی ګور تر وباسي لوټي ورته لګي ورې طالب په مقام دی ابن جرير الطبري یو ډېر عالم تیر شوی دی دا د نوم دی محمد ابن جرير طبرستان یا طبرستان نه تبری یا تبری ورته وایي دا دوه دي یو معتزلی دی او یو د اهل سنت والجماعت نه دی دا چې کوم یادو دا محمد ابن جرير ابن رستم دی هغه چې کوم معتزلی دی هغه محمد ابن جرير ابن یزید دی ټول تفسیر لیکلی نو دې خپل واقع ذکر کوي د هندستان کې ډیرو په یو جمعات کې یو مولا صاحب نامه سبق وایي زمون په دې وطن کې خلک د وظیفې راغواړي دا چونی ګرځي وظیفه راغواړي دا د خپل دروازه بابا طریقه ده ابو دروازه بابا یو ډېر بزرګ عالم تیر شوی دی نو هغه د خلکو ته وی چې دا جمعات کې طالبان ډیر دي په خوا بدن د طالبانو پخلې کا
دا غریبانان به سبق وایي او کدي به پخلی کوي ډېره ډوډۍ راوړی خلکو ته یې ویې راوړی والا طالبانو سوال نه کو نو خلکو به راوړه نو بیا خلکو دې طالبانو ته وایي چېرې زمونږ کور کې کله سړي وي کله به ني کله به مونږ یو کله به نه یو نو تاسو یو کس رالېږئ نو مونږ به ډوډۍ درکوو نو یو ماشوم دې ډوډۍ راوړي دا هغه سوال نه دی دا خلک تقاضا ده دې کوي چې مونږ یې دله درکوو خو مونږ نشو دروړی یا به څوک کور وي یا نو تاسو یې وړی نو هندوستان کې خو دا رواج پنجاب کې اوس هم نشته ابن جریر طبري وایي چې مونږ لګیا وو مونږ سبق وایي خرچه راسره خلاصه وایي د کال په دې میاشت کې خلاصه شوه نو مونږ وایي چې دا کور ته به لاړ شو نو خرچه به راوړو دا باقي سبق به کوله وایي چې د جومات نه به راووتو نو د جومات مخې ته یو بابا و یهودي و کافر هغه له به مونږ کله کله سودا رشته راپاڅېده طالبانو ولې ځای مونږ ویاو ولې سبق هم خلاص شو مونږ ویل نه سبق نه دی خلاص خرچه خلاصه شوه وی د خرچې د وجې دی مونږ ویاو وی دی جومات ته چې څومره ستاسو خرچه کېږي زما د دوکان نه سودا وړئ او ډوډۍ چې او اوبه بدله دا خوراک بدله زما د کور نه ترکاري راځي یاره مونږ وی دا خو کافر دی او یهودي دی هسې یو ست یې وکړ بیا پېښ شو وی چې بچې زه راته ست نه کوم ځه بیا مونږ غلی شو چې ته یهودي مونږ مسلمانان یو بیا پوه شو وی بچې تاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوئ د قرآن شریف او زما په یو آسماني کتاب ایمان دی چې تورات دی نو کتاب زما ستا د دواړو د اسمان نه راغلی دی زما په دې عقیده ستاسو په هغې عقیده نو زه د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کوم دی جومات نه وی تر دې حده پورې چې د یو کس د بستره واخېسته جومات ته یې یوړه وی کال هم تېر کړ او سبق هم خلاص کړ مونږ به د ده د دوکان نه صابون مابون سودا مودا په کار کار نشته او د کور نه به یې روټۍ او ترکاري راوړله وی چې کار خلاص شو مونږ ورلو باباجي ته یې کتاب وګوره چې په مونږ د څونه پیسې لګولې دي چې د تیاره وړي منیډر پکې وی چې ما خو نه دي لیکلې بچې تاسو ته ما نه وي چې خالص د الله د رضا لپاره مې خرچه کړې ده دی په مخامخا وی لاړ وی ډېره موده پس ده د یو څو ملګرو سره بیت الله ته راغلم حج ته هغه زمانه کې قریش دومره نو وی طواف هم کو چې دا کوم دی مطاف دی دې کې تعویض چې موږ کتل دغه یهودي بابا ناست دی ډېره موده وشوه نو زموږ پې شک راغی چې طواف هم خلاص کړو ملګرو کې دا خو هغه بابا معلومېږي ورلو کېناستو باباجي ورته پوسټ نه کوو ته د هندوستان د فلانکي کلي خو نه یې بچی یم یاره باباجي هلته یو جومات او د هغې مخکې یو دوکاندار و دا یې نوم و چې ته به هغه خو نه یې بچي دغه ځای که نه ومې باباجي ورته پوسټ کوو چې خفه نه شې هغه بابا خو یهودي و ته خو حج ته راغلي یهودیان خو حج ته نه راځي یهود کوهي طور ته ځي زه کوهي طور ته تلم بره ورختلم هلته وریځي نو یهودیان خو دغه نه راځي حج ته او ته حج ته راغلی وی راته وی چې بچې زه یهودي وم په الله ایمان را نصیب کړی مسلمان شوی نو حج ته راغلی تاسو څوک یې چې دومره نږدې نه ما پېژنئ وی مونږ به ته باباجي مونږ هغه طالبان یو چې خرچه را سره خلاصه شوه او تا را باندې خرچه وکړه وی سړی ډېر خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه سترګو کې اوښکې راغلې مونږ یې ځان ته راته غاړه باسلو وی کښېنئ بچې ستا سره برکت نه ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی باباجي هغه څنګه وی په کومه ورځ چې تاسو رخصت شوئ د شپې مې خوب ولید خوب کې یو نوراني شخصیت د مونږ کره راغی د دې مخ نه شغلې رڼاګانې کېږي وی ما د اندازې نه وي چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی دومره ښکلی انسان بل نشي کېدی وی ما ورمنډه کړی وی مې چې حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ وی هغې راته وفرمایل چې تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی نو تا له زیرې در کوم خوشخبري د خدای په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې وی ما بس راغلو شوم خوشحاله شوم ښځه مې ویښه کړه هغې ته مې لا خوب نه دی ویلی وی ښځه وایي یا سړیه ولې دې راویښه کړم ما خو یو ښکلی خوب ولید مې څه خوب دې ولیده وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید دې مخ نه شغلې او رڼاګانې ختې مې حضرت مونږ کره څه کوئ وی راته وفرمایل چې زما د دین د طالبانو خدمت دې کړی دی تا له خوشخبري در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت فیصله شوې ده وی زمونږ په کور کې ما یو کتاب کې رد تاریخ کې 14 کسان لیدلي دي او زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجاب صاحب رحمت الله علیه خطبات حسن هغه تقاریر د هغې کې 19 کسان لیکلي دي چې زمونږ په کور کې 19 کسانو او 19 واړو په دا یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی سبحان الله ورته تصدیق شو که نه شو نو وی لاړو ستاسو جومات هغه ملا صاحب لا
او دا هغه تقلید کلمه شهادت ویل ایمان را نصیب کو. نو دا اکثر دا خبره کوم زم یو کافر دی، کافر د کافر عمل د خدای په نس په آخرت کې قبول نه دی. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او كسراب بقيعة يحسب الزمان ماء. نو د کافر عمل مقبول نه دی. لیکن که یو کافر په دنیا کې څه ښه کار وکړي، نیکي ورته مونږ نه وایو ښه کار، نو د هغې په برکت کله خدای ایمان ورنصیب کوي. یو صحابي حضور پاک ته فرمایي، عرض کوي وی د الله رسوله ما خو په جاهلیت کې صله رحمي کړې ده. بخاري کې حدیث د حکیم ابن حزام و، او ما خو بلا صدقې کړې دي، برایان مې ازاد کړې دي، نو ما ته به د هغې په بدل باندې په آخرت کې څه ملاویږي؟ وی اسلم تعالی ما اسلمت من خیر. وی د هغې په برکت خدای ایمان درکړه. نو دغه یهودي انسان دی او د طالب خدمت کوي، نو خدای اولسو کسانو کورنۍ ته ایمان ورنصیب کوي. نو چې مسلمان د طالب خدمت وکړي، نو رښتیا ووایه دله به خدای پاک اجر او خوشحالي ورکوي که به نه ورکوي. زمانو دا ذهن کې واچوئ. زما خبرې ګورئ د نصیحت وي، نو زما په خبره به عمل کوئ. یو دا چې په بچو علم وکړئ، بچي حافظان او قاریان کې. نمبر دو عالمانو قدر کوي، د قاریانو او د حافظانو عزت او قدر کوي. خرچې پې وکړئ، په خپل مال کې حصې وکړئ، مدرسې له راوړئ، د مدرسې محتمم سره امداد کوئ، نقدې پیسې راوړئ، پټې ورکوئ، دا په طالبانو لګاو. طالبانو سره امداد کوئ، علماو سره امداد کوئ، او ډکې نیت دا کوئ چې دې زما د الله د دین خدمت کوي، دې د قرآن خدمت کوي. وروڼو قرآن خو د الله خبرې دي. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دا د الله د طرف نه منزل کتاب دی. نزل به الروح الامین، جبريل نازل کړی دی، هغه راوړی دی. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ستا زړه ته په عربۍ ژبه کې چې ته دا قوم د خدای د عذاب نه ویری. نو دویم القرآن نور، دا رڼا د هدایت ته. نزل من النور چې الله دی، بواسطة النور چې جبريل دی، الى النور چې دا رڼا د هدایت حضور پاک دی. ليخرج الناس من الظلمات الى النور، چې خلق د کفر جاهلیت د تیرونو د ایمان رڼا ته ورسي. نو چې زه د چا خوښ یم زما خبرو سره به مینه وي که به نه وایې؟ نو چې د الله د چا خوښ وي نو د خدای قرآن سره به مینه کوې که به نه کوې؟ الله سره خو د ټولو مینه ده که نه؟ نو قرآن سره به مینه کوې، نو تلاوت د قرآن شریف به کوې، لږې کړي دي خامخا به کوې. نن به ما سره وعده کوې، یو صفحه یو پاڼه نیمه سپاره دروازې ځان وزګاروې، مړه د دنیا دا کارونه به کېږي سره. سار یا مازدیګر ماسخوتن به لږ تلاوت د قرآن شریف کوې نو کوې، چا لپاره حاضره نه ور دې شروع کوې. او که داسې نه سورې اخلاص په ټولو له ورځي د هغې تلاوت کوې، سورت فاتحې تلاوت کوې، او د قرآن شریف تلاوت کوې. په بچو قرآن یاد کې، حافظانې کې، عالمانې کې، او ترجمه د قرآن شریف ته زده کې، او د عالمانو او مدرسو سره امداد. مدرسې سره ډېر امداد کوې، دې کې زما د رب د قرآن خدمت کېږي. دا مدرسه خو د یو خاص کس نه ده، دا خو مولانا حمید خان صاحب یا د نور علماء خو نه ده. دوی به تې مړه شي، نور به پرې راشي. دا خو دوی پکې ستاسو د بچو خدمت کوي. نن څومره د خوشحالۍ خبره ده، قسم دی که تاسو مونږ خدای لیدلې او د خدای فرښتو نه خوشحالۍ باندې به تاسو ته به نن پته وه چې الله به څومره خوشحالي، د الله فرښتې به څومره خوشحالي، او کائنات به څومره خوشحالي. څومره کسان فارغ شو؟ 20 کسانو ته سینو ته خدای د قرآن رڼا ورسول. هغه سینې چې قرآن نه خالي وي، د دې مدرسې د برکت سره قرآن نه ډکې شوې. هغه شونډې چې هغې باندې به قرآن نه ویلې کېده، شلو شونډو باندې به نن د قرآن تلاوت کېږي. شلو کورنو ته خدای د قرآن رڼا رسوله. او دا تاسو چې راغلی دومره لوی تعداد، برم میدان ډک، لاندې ډک، لارې کوڅې، دا د دې مدرسې د دې مولانا حمید خان صاحب او د ملګرو برکت دی. دا د دین برکت، د عالم برکت. خلک وایي عالم څه کړي دي؟ عالم کړي ده. دا 10 کسان عالم د وجې نه فارغ شو. عالم څه کړي دي؟ عالم دا 10 کسو ته قرآن وښاو، عالم دا مدرسه جوړه کړه. تاسو په ډاډ ګورئ، زه تاسو هم شکریا ادا کوم، الله هم خوشحاله کا. تاسو هم د الله خوښ یې. ټول الحمدلله. نن په دنیا څوک په پټو کې ناستي، څوک په کاروبارونو کې ناستي، څوک په فیسبوکونو کې، څوک په غوږونو ګانې اوري، او څوک په دې سترګو باندې ډمو ته ګوري. تاسو په زړه کې خدای واچوله چې هلته به یو ملا ورځ تقریرونه به کوي او د قرآن ختمونه به کوي. ورېږه مدرسې ته ځو،
تاسو په زړه کې د قرآن د مینه چا واچوله؟ تاسو د خدای خوښ یې، تاسو د الله خوښ یې چې دلته راوستی، تاسو په زړه کې واچو. نو چې څو مدرسې سره څوک امداد کوي دا د خدای خوښي الله ورته کې واچي مدرسې سره امداد وکړه، نو مدرسې سره به امداد کوي انشاءالله العزیز. کوي به که خیر انشاءالله. نو بهر کې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه هغوی ته کوزې ډکې کړې، ډکې کې طالبانو یو بل سره مذاکره کوله. نو مولانا قاسم صاحب ورته ویلې وایي زموږ استاد مرشد شاه عبدالغني مجددي دا به سبق به کوم ځای پوره کړو، وایي زه به راته پوره کړم که نه؟ نو هغوی وایي ته به یې پوره کړې باباجي؟ وایي داسې بغدادی پټی نه ده، هغوی خو دا څوک زمیندار دی د دې غر د خوا نه راغی د دې ټل نه غنمونه راوړل. وایي بچې زه به یې درته پوره کړم. باباجي دا صلیب د برآباد د برمن بخاري شریف ته پېژنې، ترمذي شریف ته پېژنې؟ پیژنم که نه ما نه خو شروع کې هغوی صرف ټوکونه ورته کتاب کولاو. زموږ د حدیثو درس ګورې چې په حقیقت کې څوک د حدیثو درس کې ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی، آسان کار نه دی. کې به د راویانو حالت بیانې، د سند حال به بیانې، د متن به بیانې، هغې کې به صرفي د نحوي د بلاغت تحقیق کې، هغې کې د ائمه و اقوال دي، هغې کې دلایل دي، تطبیقات ترجیحات دي. ډېر ګران کار دی، آسان کار نه دی. داسې ټوکې ټکالې نه دي. نو دا بېکتو یې ورته شروع کړه. نو چې تحقیق یې شروع کړه طالب یو داسې راپاسي او خولې ته بېږي چې مونږ خو یې دا څوک زمیندار بابا مونږ خو پې لوټې ډکې کړې، خو د علم غر دی. دا څه شو چې سبق یې ورته خلاص کړ، په ګنټو ورته لګیا بس طالبانو یې بابا حضرت ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے تو آپ کی خدمت کی، مونږ به تا خدمت وکړو. زما وروڼو طالب قیمتي دی. یو ځل باران شو، طالبانو سپلای بار پرته وي، مولانا رشید احمد گنگوہی سے درس کوي، لګیا یې د حدیثو چې باران شو، طالبانو ټولې منډې کړې جومات ته کوټې ته. مولانا رشید احمد گنگوہی منډې کړې او طالبانو سپلای واغېستې خپل څادر کې واچولې، طالبانو سپلای لمدېږي او منډې کړې سپلای کوټې ته ولا یوړې چې طالبانو کتل اوهو زموږ شیخ خپل څادر کې زموږ سپلای راوړی. او تاسو سپلو قیمت نه نه خبر طالبانو تاسو ته ځان نه دی معلوم. زما وروڼو هغې نه بیا دورې حدیث اجرا وشوه او نن د دارالعلوم دیوبند فضاګانې او رڼاګانې او چینې خدای د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول دی. څومره چینې ته خورې شوې، څومره خلک ته خواره شو، څومره خلکو ته قرآن او دین ورسېد. دا ولې؟ دا د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاص. زم اکثر محترمانو ته وایم چې اخلاص یې چې د خدای د دین خدمت وکړو، دین ستانه یې د الله دی، الله به مدد کوي، مدرسه جوړوه. او که اخلاص ته کښېنې که نه او دا دې نیت وي چې محترم به شم او خلک به راته سلام ملام کوي، چې جوړه نه کړې د الله مدد به درسره نه وي. ټول ورځ به لګیا او چندې به غواړم. چنده غوښتل ګناه خو نه دي، مدرسې بې چندو خو نه چلېږي، خو د عزت چنده، د عزت چنده پېژنئ. یو ګورې خفه کېږي نه که څوک پکې وي نو څوک نه یادومه، خو بس زما د خپله رایه ده. دا سوزکو کې چې ګرځي په موټرو کې او دا چغې وایي خدای مو بخښه او مدرسه جوړېږي او پیسې راوړی، او دا ماشومان بچي په دا کوڅو کې ګرځئ، او دا ماشومان بچي په دا بازارونو کې ګرځئ، ښکاری ورسره یي. دا مې ډېر بدي شي. تاسو خو نه کوئ نه کوئ. زما یو ملګری و، هغه یې پخوا به هغه د میزرو ښکاری وي، اوس د پلاستیک ښکارې دي. هر چا یې دوکان ته دننه کوي، د خلکو سپېمې یې سوری کړل، ټول ماشومان یې سوالګري کړل. ټوله چغې وي خدای مو بخښه او مدرسه او جومات جوړېږي او د خدای په نامه او د خدای دپاره او جومات وسوځېده او بس پرېوته او مدرسه غرقه شوه، پیسې راوړی 10 روپۍ ورکړي، خدای پاکه پلانکي د پلانکي زوی 10 روپۍ راوړی، ته جنت ته ورکړي. هلته بل 10 روپۍ ورکړي، خدای پاکه پلانکي 10 روپۍ راوړی، ته جنت ته ورکړي. هلته بل 10 ورکړي، خدای پاکه پلانکي 10 روپۍ راوړی، ته جنت ته ورکړي. نو خدای دې کور د میردین جومات کا چې ته جنت ته دی یو له ورکړل، بل له دې ورکړل، بل له دې ورکړل، نو چا له په 10 روپۍ ورکړي. ته د جنت ټیکهدار یې، ته ټیکهدار او خوار چې په 10 د هغه له ورکړل، موږ چېرته ځو؟ موږ هم په جنت په تمه یو که نه، موږ په سارا ګرځو او ته جنت ته کوم دي. جنتونه خو ډېر شي دي، بعضې مفسرین وایي اته لیکلي نومونه یې هم ولې لیکلي، هغه مرجوح قول دی، دروازې ته جنتونه خو ډېر شي.
اته جنات ټول د ښکارای بازار وا سوالونه به خلکو نه کې خپل به چینګ نیولې اوس دا پکې بل څه وایي خبره ما په خپل اورېدلی یو چې غوار وي خدای مو بخښه که نقد دي د چرګو هګۍ راوړی نه دې ته فارموله وایي دا سمه ځکه زنانو سره خو نقد پیسې نه مولي صاحب او د چرګو هګۍ خو وي که او زنانه خو یریږي وروره تا د ماشومانو د چرګو د هګۍ را روانې کوی ښکارې مې ظالم بچې چې دې کوڅې نه وځي ښکارې به ډک راوړی او چرګو هګۍ خو په 35 روپۍ میلاوي دا دیسی راته چرګو هګۍ کافر بچیا کوم ځای نه دې فارموله برابر کړی ډکشنري دې کتلې ده داسې کې زموږ د کلي یو هغه دا چغاواله دې شېرګل سره روان وم ډرایور ته مې ورمخکې شه ورمخکې شو هغه چغاول مې راپېده بند کړه لوډ سپیکر دی نو دا خبرې خلک کوي چې بند یې کړه مې پیدا او یې هغې ماته کړه په خولې راواړو مې پیدا خوار شي جومات له لګې هغې د خلکو نه غواړې اوس کې په خپله اما ته سوی دونه چالاک و ښه په مرۍ لاس کې وایي داسې چغې وایي بیا به دقه چغې به وایي جماعت ته به 100 روپۍ غونډې کې نیمې خو اپس شوې چې څوک چنده غونډوي باقي 1500 پاتې شوې 1500 کې هم ماشومان له 300 ورکړي څو پاتې شوې 200 په سل باندې نه کېږي خو د 100 روپو دا چولې مولې ډوډۍ موړې اسام دې په هوټلو کې چرګانو واخلي چې مدرسې ته ځي نو خلکو نه 2-3 زره غونډې کې مدرسې له بګې سل وایي کاروبار شروع دین سپک کوي شرمو دې ظالمان ورکړه د خلکو له چاندې د عزت په شکل پیغمبر مبارک تبوک له چانده غوښتې دا مدرسه خو به چاندې نه جوړي خو د عزت په شکل او د بدعتۍ نه نو چې اخلاص وي نو الله به مدد کوي ډېر خوشحاله شوم تاسو را مولانا صاحب اخلاص تاسو د علما اخلاص مې ولید او ستاسو اخلاص مې ولید الحمدلله په دومره لوی تعداد کې تاسو راغلي الله مو خیر او برکت عافیت نصیب کړه الله د هر قسم پریشانونو په حفظ و امان کې وساتي او د مدرسې له خدای پاک ډېره لوی ترقي او برکتونه ورکړي او په دې مدرسه کې په لومړي درجه ثاني پورې داخلي شروع دي 10 شوال نه وګوره ماشاءالله ما یوازې د حفظ دا دویمه درجه پورې دلته 10 شوال نه داخلي شروع کېږي ټول پکې داخله والے مرګري ها بچي داخل کې الله مبارکت نصیب کا واخر دعوانا